د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله پاک پخپله د قرآن پاک تلاوت کړی دی. سورت یاسین او سورت طه الله پاک تلاوت کړل. فرشتو تلاوت واورېد نو فرشتو وی مبارکباد دی وی هغه چاله چې په چا به دا قرآن نازلیږي. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په زړونو کې د چا په سینو کې به دا یادیږي او محفوظ کیږي به. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په شونډو د چا په ژبه د دې تلاوت به کیږي. نو د قرآن پاک دا قاریان، عالمان، حافظان، طالبان پیدا نو چې هغه زمانه کې فرشتو دوی ته مبارکباد ویلی دی. زمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمه کې الله پیدا کړ او چې د عمر ابتدائی 40 کاله پوره شو نو په غار حرا کې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو. پیغمبر علیہ السلام ته ویل اقرأ اولولا. نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې ما انا بقاری، زه قاری نیم، لوستل نشم کولی. نو جبرائیل علیہ السلام را پاسېد او پیغمبر علیہ السلام یې خپلې سینې پورې جفت ونیوه، زور یې ورکړ، بیا پرېښود، بیا ورته وی اقرأ اولولا. پیغمبر علیہ السلام بیا وفرمایل چې ما انا بقاری. څو ځله داسې وشو، آخر ځل پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دومره زور یې راکړه چې ما تکلیف محسوس کړ. بیا راته وی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. د سورة العلق لومبني 15 آیاتونه نازل شو. لکه چې غار حرا د قرآن پاک لومبنۍ مدرسه جوړه شوه. لومبنی طالب علم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او معلم او استاذ ورته پخپل الله پاک. جبرائیل علیہ السلام استاذ نه، هغه صرف واسطه او معلم او استاذ پخپل الله. دا سورة رحمان پا اول کے اللہ پاک فرمائی الرحمن علم القرآن. آغا اللہ چی صفتی نمی رحمان دے، علم القرآن، آغا پخپل تعلیم دا قرآن ورکو. دا اللہ پاک صفتی نمونا دیر دی و دے دے کہ الرحمن صفت چی ذکر شو نو پاکه اشاره دیتا دا چې دا موتا تا کم قرآن ملو دی نو دی که زماستا محنت مشقت نشتا، پا دی که زماستا کمال نشتا. دا خود اللہ صفت دا رحم تقاضا اکرلا نو منگا و تاسو تا قرآن ملو شو نو قرآن منگ تا دا اللہ پا رحم ملو دی. نو غار حرا دا قرآن لنبنے مدرسہ دا، معلم پخپل اللہ، طالب علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا قرآن پاک دا قاریان، عالمان او طالبان دوی دی دیر خوشحال شي او دیر فخر دیو کی پا دی خبره چې دوی پا اغی کار کی لگی دلی دی پا کم کی چه اول اللہ و رسول اللہ پخپل لگی دلی دی. دین پس پیغمبر علیہ السلام کور تا تشریف راوڑا. نو مشر بی بی خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ او دا پیغمبر علیہ السلام ماشومانی لوریانے وی اغیت درس قرآن شروع کا لکا پا کور کے دا بنات و مدرسہ ہم شروع شلا. دین پس پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرام دا درس فکر کردی دے. نو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دا دپا کور کی پیغمبر علیہ السلام بخپل مرگری راجم کول صحابہ کرام قرآن بے وتخو یو کم سلویخ طالبان پا دغ مدرسہ کی وو.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې اسلام قبول کو نو دې څلوېښتم طالب و. دې نه پس پیغمبر علیه السلام درس قرآن او مدرسه د قرآن زیاتول غواړي او کفار مکه یې مخې ته پرېږدي نه، نو د مینا په میدان د بهر دنیا نه حج عمرې له راتلونکي خلکو ته پیغمبر علیه السلام به ځان پیش کو. داسې څوک شته چې ما ځان سره بوځي او زه ورته قرآن وښیمه، ځکه قریش مکه ما قرآن ښودلو ته پرېږدي نه. د مدینې منورې خوش قسمته خلک په خپله باندې راغلل او درخواست یې وکړ. مدینه منوره کې من مدرسه د قرآن جوړول غواړو، یو قاری او استاد را لرا. نو پیغمبر علیه السلام ورته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورکړ. قاری صاحب مدینه منورې ته ورسېده، مدرسې له به هلته ځای څوک ورکوي. نو اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هغه خپل کور ورکوي، دی کې درس شروع کړي. نو هلته کې درس شروع شو، د لرې لرې خلک به راتلل او دې مدرسه کې داخلېدل، قرآن به یې زده کو. څه مخالف خلک یو اجره کې راجمع شو، وی دا قاری به شړو، دا مدرسه به ختمو. بنو اشهل یو لویه قبیله ده، یو لوی کلی، هغوی یو اجره کې راجمع شوي دي او د کلي دوه مشران دي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ یو مشر، اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ کلي دویم مشر. د دې دوه مشرانو په مشرۍ کې میټینګ وشو. بیا دا یو مشر سعد رضی الله تعالی عنہ را پاسېده، وی د چا ځای کې چې دا مدرسه شروع ده، اول هغه سره خبره کوم چې مدرسه ختمه که قاري لرې که. که وی منله ښه ده، کني ګورو به ورسره. سعد رضی الله تعالی عنہ راغی. اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ملګريه یو ناشنا سړی دې راوسته او د مدینې خلک دې ګمراه کړل او خراب دې کړل، بیکاره دې کړل. دا سړی وشړه، مدرسه ختمه که، کني حالات سازګار نه دي او ټوله ذمهواري به ستا په سري. او دوی ته زما د دې ناشنا میلمه خبرې په خپله واوره. نو که ښې خبرې کولې نو ویما، او که خرابې خبرې کولې نو ته یو ځل وایې چې وشړه، زه خو به یې شل ځله وشړم. ډېره ښکلې ده، انصاف خبره دې وکړه. زه چې ځو مدرسې ته لاړل، و چې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ښکلی قرآن یې واورېده، نو دا زړه یې داسې نرم شو چې پخپله راغی، ملګریه ستاسو دې دین کې خلک څنګه شاملېږي؟ هغه ته ځان پاک صاف کړه، مخې ته مې کښېنه، اوس به داخل کړه. ورته زر زر ځان تیار کړه، د قاري صاحب مخکې کښېناستو. قاري صاحب ورته ووایه دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویله، ورته ما خپل دین کې داخل کړي، ما د خپله مدرسه کې داخل کړی. دا نوی طالب ورته وایي چې زما یو بل ملګری که اجازت یې نو هغه سره هم خبره کوم. یې وکړه، حجرې ته ورغې. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ په اشاره د نورو خلکو نه یې راجدا کړ او ورته وایي چې ما خو د هغې ناشنا سړي خبرې واورېدې، راځه ته به هم واورې، په شریکه به بیا یو فیصله وکړو. نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ ورسره هم چې مدرسې ته لاړه، نو درس قرآن په هغه داسې اثر وکړ چې هغه هم کلمه وویله او مسلمان شو. دوه کسان شو. اوس دا دواړه قاري صاحب ته چې قاري صاحب که اجازت یې نور ملګري مو حجره کې ناست، خبره وکړو ویې وکړې. دواړه لاړل، د کلي خلک ګوري چې مشران به څه وایي. چې دوی ور مخامخ شو، نو ورته وایي چې منئ چې موږ ستاسو مشران یو؟ ویل او. وی موږ چې څه فیصله وکړه تاسو ته منظور یې؟ ویل او. وی ښه زموږ فیصله دا ده چې کومې پورې تاسو په قرآن ایمان نه راوړئ او په پیغمبر علیه السلام هم ایمان نه راوړئ، نو موږ به در سره خبرې ونه کړو. جوړ بنو اشهل قبیله ټول کلی په یو ځای وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د یوې وړې دینی مدرسې
خپل اثر چې ټول کلی او قبیله بنو اشهل په یو ځل مسلمانان شو. نو دا دینی مدرسې د دین د حفاظت چوڼې دي. دا طالبان دا استادان د الله لوی نعمت دی او د عوام دي د دې نعمت شکر ادا کی. د طالبانو د عالمانو د قدر وکي، مینه محبت دې ورسره وکي. دې نه پس پیغمبر علیه السلام په خپله مدینې منورې ته چې تشریف یوړو نو مسجد نبوي هم جوړ کړ، ورسره خوا کې یو ډبه او دونکاچه هم جوړه کړله او دغې ډبې او دونکاچې ته به یې وې صفه. په دې باندې به صحابه کرام را جمع کېدل او قرآن به زده کو. تقریبا 400 طالبانو په صفه باندې د پیغمبر علیه السلام نه قرآن زده کړی دی. او چې دوی قرآن زده کړ نو پیغمبر علیه السلام ورته ذمهواري ور په غاړه کړله، بلغوا عني ولو آیه، زما د طرفه ورسوئ اگر که یو آیات وي. یعنې که چا لږ قرآن زده کړی دی هم او که ډېر یې زده کړی دی هم نورو ته قرآن ورسوئ. د صحابه کرامو خپله ذمهواري پوره کړې ده، موږ پورې قرآن را رسولی دی. کابل ته صحابه کرام راغلي وو. عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ کابل کې جهاد وکړ او د کابل نه بیا د پیښور په لار اټک پورې تللی دي. یو صحابي اټک کې اسلامي نظام چلولی او بیا دغه ځای کې هغه ځان له یو قلعه جوړه کړې وه او د قلعه نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی و. د صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرا او العتک د ده د قبیلې نوم دی. اوس د اټک خلک د هغوی په عربۍ خو ژبه نه وړېدله، عجم دی. نو العتک هغوی سم ویلی نه شو، نو هغوی به اتک اتک او سموده پسې وی اټک اټک. نو دا اټک لفظ د صحابي د قبیلې د نوم العتک نه جوړ شو. اوسنۍ قلعه ده د اکبر باچا د لاس ده، خو دې نه مخکې دا قلعه د صحابي د لاس جوړه وه. نو سوال دا دی چې د صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښودل، قام قبیله پرېښودل، بچي پرېښودل، زرګونه میله لارې والا او زموږ د علاقو ته رالل. زموږ د علاقو کې څه وو؟ څه ښکلې کارخانې وې نو هغې له راتلل؟ نه. څه ښکلی باغ و بهار و پکې وې؟ نه یې سم پکې نو. نو دې علاقو ته دې شاړو ته چې راتلل نو دې دپاره رالل چې ذمهواري پیغمبر علیه السلام ورکړو، بلغوا عني ولو آیه، زما د طرفه ورسوئ اگر که یو آیات دي. د صحابه کرامو خپله ذمهواري پوره کړه، موږ ته قرآن راورسو. اوس زموږ د موجوده زمانې د مسلمانانو ذمهواري ده چې کم ځای ته او کم وخت ته درس قرآن نه دی رسېدلی، هلته د قرآن ورسوي. نو دې سلسله کې د علما کرام ځای په ځای وړې مدرسې لویې مدرسې جوړی چلی او دوی خپله ذمهواري پوره کوي چې د قرآن خدمت وکړي. په ټوله دنیا کې مسلمانان د دنیا ګوټ ګوټ کې د قرآن خدمت کې لګیا دي. څوک د ناظرې خدمت کوي، څوک د حفظ کوي، څوک د قرائت او د تجوید، څوک ترجمه تفسیر، څوک د نور علمونو خدمت کوي. هر بنده د خپل وس مناسب لګیا دی. ناظرې والا پکې داسې موږ ته یو بوډۍ کمزورې درجې والا معلومیږي، خو د الله په نظر کې وګوره چې د دوی به کم مقام وي. یو حدیث مبارک کې دي چې چا په ناظره قرآن ویلی دی او دی روزانه 200 آیاته تلاوت کوي او دی وفات شي نو دی خو خدای بخلی دی و د ده د قبر نه چاپېره اوه ګناهګار مړي د ده په سفارش الله بخلی دي. نو چې د ناظرې والا د خاطره نور خلق بخلی کېږي چې دله به کم مقام الله ورکوي. او که لږه خواري نور وکړه د قرآن حافظ در نه جوړ شو نو دا درجه به د بیا نور هم اوچته شي.
حافظ قرآن چې وفات شي او قبر کې کېږي نو الله دې ځمکې ته دې به نه خاورې کې نو ځمکه وایي څنګه به یې خاورې کړم ستا قرآن ورسره سینه کې پروت دی نه به خاورې کېږي. په عراق کې دوه صحابه کرام دفنو، یو حذیفه رضی الله تعالی عنہ بل جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ. د دوی دی قبرونو ته دریای دجله د طرف نه په ځمکه کې دنه اوبو لار شروع کړې وه. قبر ته لا اوبه را رسېدلي نه دي چې دواړه صحابه کرام د عراق بادشاه ته خوب کې راغلي زموږ قبرونو ته اوبه را روانې دي او که دا اوبه را ورسېدې قبرونه به مروان شي، خراب به شي، مهرباني وکړه موږ د دې ځای نه وباسه. بادشاه عالمانو سره مشوره وکړله، قبرونه کولو کړل. او چې څنګه قبر کولو شو دواړه قبرونه دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراته وو لکه چې یو ګنټه دوه ګنټې مخکې چا دفن کړي وي. په دې قبر کې ورته څه قالین ویل نه دی، پوړ پوزې بستره هېڅ شي نشته، اوپره خاوره کې پراته دي خو دې خاورې نه کفن خراب کړی دی او نه بدن کې څه فرق راوستی دی. او دغه وخت کې پوره 1400 کاله پې تېر شوي دي. 1932 کې دا واقعه شوې ده. د دواړو صحابه کرامو سترګې غړېدلې وې نو د سترګو یو انګریز ډاکټر چې دا سترګې وکتې وې دا سترګې اوس هم جمدې دي، لا مړې نه دي. او 8 لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی. نو دا د قرآن عالمان، حافظان، خادمان امانت بدل حد په منځ کې پروت دی که چا ځان که امانت په دې دنیا که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې څه ناڅه حصه دی والي نو الله به دې هم داسې محفوظ کړي لکه دغه صحابه کرام. که لږه نوره خواري وکړي د قرآن په مطلب باندې ځان پوهېږي او الله د نه عالم جوړ کړه نو دا درجه به د نور هم اوچته شي. د قیامت په ورځ باندې به دا ټول خلک د دې قبرونو نه راوځي او دا ځمکه به الله بدله کړي. په هغې ځمکه به نه غر وي نه به ونه وي نه آبادي او نه کندې، اواره تخته ده او دا تمام مخلوق په دغه ځمکه چې ولاړي نو دا 2 قدمه په ځمکه لګېدلي دي، نور ځای نشته. او داسې جوخ جوخ ولاړ دي لکه جاجر کې کارتوس چې جوخ جوخ پراته وي. نو دا ټول ډک میدان دا به الله خالی کوي، دا به یو په یو د دې میدان نه ټول اوباشي. نو د دې میدان نه د وتو لپاره صرف یوه لار ده او هغه د جهنم د پاسه پولیس ورات دی. او دا پولیس ورات چې دا ډېر سخت دی. دې باندې ځای په ځای چیک پوسټونه دي، مونځ، روژه، حج، زکات وغیره د هر یو عمل ځان له چیک پوسټ او په هغې فرشتي د تپوس کوي او چې کوم عمل کې کمی او نقصان دی نو هلته دیکه ورکوي، لاندې به یې غورځوي. او هلته قدرتي کونډې هم لګېدلې دي، هغه کونډې عمراني شي او ښکته یې دوزخ ته برغورځوي. او په پولیس ورات چې بنده ورګډېږي نو لومبني ګیټ کې فرشته ولاړي تپوس کوي لږ تعارف وکړه څوک یې. نو د هر بنده نه تپوس کوي، تعارف خپل پیژنګلو وکړه. نو د تعارف نه پس بیا په پول ورګډ شي نو نصیب خپله ده چې پورې ورته وکړه وغورځېده. نو عالم چې په پول ورګډېږي نو فرشته ورته وایي تعارف وکړه ته څوک یې؟ وایي د فلاني جومات امام یم، د فلانې مدرسې استاد یم. ښه مولوي صاحب وایي ته لږ دلته کې ودرېږه. د مولوي صاحب وایي چې نور خلک خو پورې باسي، ورته وایي ځه ماته وایي ودرېږه. ما ته څه وایي؟ فرشته ورته وایي مولوي صاحب ته مې دې له ودرولې چې ته څوک پېژنې نو ما ته وایي چې دا راله روغ پورې باسه. نو مولوي صاحب د پولیس ورات په ډومبني ګیټ ولاړ دی، وایي دا مې مقتدي دي دا م راله پورې باسه او دا مې شاګرد دی او دا مې کاکا دی او دا مې ماما دی. نو د خپلو عالمانو سره په دنیا کې لږ د مینې محبت تعلق جوړ کړه چې دلته دې وپېژني او هلته دې وپېژني نو پورې وتل وایي. د شفاعت سلسله به پکې وي. ماشوم ته وایي تم سفارش وکړه، نابالغه مړ شوی دی،
وی یا الله مور پلار راله وبخا او چا چې مې جنازه کړې ده هغه وبخا. شهید ته وایي تشه سفارش وکړه، هغه د 80 کسو سفارش، د قرآن حافظ د 10 کسانو، حاجي صاحب تم سفارش وکړه نو 400 کسان ده حاجي صاحب په سفارش پکړي شي. او آخر کې عالم ته عالم تم سفارش وکړه نو دا عالم الله ته یا الله زما تعلق ډیرو، سمې مقتدیان، سمې شاګردان، سمې خپل خپلوان، سمې یاران دوستان، دا خو ډېر کسان دي ځکه د ډېرو سفارش کومه او چې ته دا یو کس دوزخ ته روان یې مخ راواړې چې مولوي صاحب ما پېژنې نه، زما ستا هم دنیا کې تعلق و، زه خو یې دنه دوزخ ته روان کړې، ما هم ته خلاص کا. یا الله د یو کس سره به څه کوم، دی به ګیله کوي، دی به خفه کېږي. الله وایي نن خو د ګیلې موقع نه ده، د خفقان موقع نه ده، ستا متعلقین که د اسمان د ستورو په مقدار شي او ته وې چې وې بخا نو دا ټول به درلو بخمه. نو عالم کې څه چل دی، و د عام انسانانو په شان یو انسان دی. او که دا کمال پکې راغلی دا د قرآن د وجې نه، نو تاسو به دې وخت کې د خپلو استادانو ته ګورئ چې د دوی لمن به نیسو، نو ډېره ښه ده چې د دوی لمن ونیسئ، دوی سره مینه محبت وي. و دا خوښه نه ده چې دا مقام تاسو له الله درکړي، ولې نه د هر چا خوښه ده، نو دې له لږ غوندې محنت ضرورت دی. د دنیا د کارونو له څونه وخت ورکوې نو داسې لږ غوندې وخت دی خپل مولوي صاحب له مور که چې مولوي صاحب زه به راځم او ما ته م یو مسله در ورځې ښیه، نو کال کې خو به 365 مسلې زده کړي. که لږ نور وخت دی ورکه نو نور به لږ وخت کې به تا نه عالم جوړ شي، نو دا مقام به تا ته هم حاصل شي. زموږ دا استادان نه خفه کېږي او نه درته ستړي کېږي. د شپې او د ورځې که د عوامو د مولیانو ته وخت ورکه نو زموږ د عالمان د شپې او د ورځې ستاسو دیني خدمت ته هر وخت تیار دي، او عوام د وخت ورکي، استادان ښه په مینه ستاسو دیني خدمت ته تیار دي. الله پاک ستاسو د ټولو دیني خدمات، دیني جذبات په خپل دربار کې قبول کړي.